مولانا صاحب د زنانو د مونځ طریقه پریکټیکل ښودلې ده. ماشاءالله ډېر زبردست طریقې ښودلې ده. دا ویډیو په خپله هم وګورئ او د نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که چېرته مثال په طور مکمل نږدې کولی نه شي نو فاصله به بیخي پکې کمه وي. دا اهم دی. ښه دی باندې دا ملګري پوه کړي چې بیا کور کې دی مشخص زنانو باندې وکړي. نو دا خپو کې به فاصله مکمل کمه وي. که وجنګېدلی شي نو ډېره بهتره ده، که نو فاصله به بیخي کمه وي. اولنی فرق دا شو. دویم نمبر موږ لاسونه اوچتو. د زنانو به په لوپټه کې څادر کې دننه صرف اشاره به کوي، دومره اوچتول نشته دی. صرف دلته کې د خپل بدن سره لوپټه کې دننه به صرف دغه اشاره کوي بس. صحیح شو؟ دوه فرقه شو. دریم نمبر دا لاس د دې لاس ته پاسه صرف دا شانتې وایي، دا شانتې په دې انداز باندې. صحیح شو؟ دلته کې به دا لاس داسې کېږي. د موږ خو مکمل لاس ښودل نه، هغه به دغه راواخلي او په دې د سینې د پاسه دلته کې په دې ځای باندې او لوپټه کې دننه په دې انداز باندې به یو لاس د بل لاس ته پاسه به کېږي په دغه انداز باندې. دا شریعت کې اصل کې بعضې خلک وایي د زنانو او د سړو په منځ کې فرق نشته دی. نو بعضې احادیثو کې خو بعضې فرقونه راغلي دي او دا بعضې فرقونه د زنانو فقهاو هغه حالت او هغه کیفیت او هغه صورت هغه شکل اختیار کړی دی کوم چې د زنانو د ستر عورت دپاره زیات موزون دی، چې هغې سره یعنې ستر د زنانه زیات راځي. صحیح شو؟ نو په دې انداز باندې که لاس دلته کې دغه کي خامخا بیا ستر پوشي د هغې هغه شانتې نه کېږي. نو په دې وجه سینې د پاسه به دا یو لاس راوالي بل لاس د پاسه به کېږي په دې انداز باندې. صحیح شو؟ درې فرقونه شو. څلورم فرق دا دی چې رکوع ته زنانه ځي نو صرف دومره به ټیټېږي چې د دې دا لاسونه ګوره زما لاسونه ګوړو ته ورسېده بس. زنانه به دومره ټیټېږي. دا ګوره استر للعورت د زنانو د ستر دپاره مناسب چې کوم دی هغه دا صورت دی. صرف دومره به ټیټېږي او دا لاسونه به هم دلته کې دغې صرف دومره به ټیټېږي چې د دې دا لاسونه ګوره دې ګوړو ته لاندې ته ورسېدو بس. دومره د زنانه ټیټېدل دي. پوه شو په دې باندې؟ د زنانه رکوع ته ټیټېدل صرف دومره دي په دې انداز باندې. واپس به راپورته شي. مونږ خو مخامخ ځو ډایرکټ سجدې له هغه به نه ځي ډایرکټ. هغه به راشي زنانه او دا دواړه خپې به دې طرف ته مکمل وباسي، مکمل به دې طرف ته وباسي او پوره سیمټ کار. زه کوشش کوم چې ویې کړم چې لکه کوشش پکار دی چې مکمل سیمټ کار وکړي. ګوره لکه دې انداز باندې د دې لاسونو بس چې کوم ځای ته راغله ایماني وایي څومره استر دی للعورت. د زنانو د ستر د پټېدلو دپاره څومره بهترینه طریقه ده. دواړه خپې به هغه طرف ته وباسي او بیا به لاسونه کېږي چې څومره ځینې ټایم کې زنانه یا د بدن د غټوالي د وجې نه دا شانتې نه شي کولی نو خیر دی دومره لږ معمولي، خو کوشش به دا کوي چې څومره دا د دغه سره د ځمکې سره سیمټ کړ او چمټ کړ څومره سجده کولی شي نو په دغه انداز باندې به سجده لګوي. زما خو بدن وړوکی څه غوتلی شو، تاسو به نه شئ تللی یا زنانه بدن غټ وي نو په دې انداز باندې. صحیح شو؟ دغه انداز باندې دی او ورپسې بس بیا هماغه اشاره او دغه دې کې هم نه په دې انداز باندې وکړي.